چراټ سیمټ فیکټرۍ سره غیر چاپیره لګېدلو کلو مشرانو تم کنځل دي او د دې نوښار سیاستدانانو تم په مخ څپېړه ده سپکاوی دی چې د هغوی په ضله کې دومره غټ ایشوم کریټ کیږي د هغوی په ضله کې حالت دې ته راځي چې وینې پکې تویږي دا لرې نه ده که دا صورتحال شروع وي نو په دې علاقه کې به بیا یو ځل وینې شروع شي او وینې به توی شي او بیا به دلته پولیس راځي او بیا به وروستو انتظامیه هم راځي نو د دې مخنیوی اوس داسې کیږي چې دا دواړه فریقین کینې او د دې دا مسله دا ایشو حل کړي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، نن مونږ په چراټ علاقه کې د خیسري علاقه ده او دغلته د خیبر پښتونخوا د ټولو نه غټه چراټ سیمنټ فیکټري دا پرته ده. مونږ خیسري ته تللي وو د چراټ سیمنټ فیکټرۍ د انتظامیي یو څو چې کوم اهم عهدو باندې ناست کسان دي نو د هغوی د وجې نه چې د هغوی بار لیز چې کوم هولډر دی او دننه په چراټ سیمنټ فیکټرۍ کې دننه چې کوم منیجمنټ دی نو د هغوی ملي بګت او د هغوی د بېقاعدګیانو د وجې نه علاقه هغه هم متاثره ده او د علاقې مقامي خلک هغه متاثره دي. حالت دې ته راغو خطرناکې خون خرابې صورتحال او منظر دی. نن د خیسري علاقې دغلته چې مقامي کوم مایدین دي خلق دي نو هغوی د لیز هولډر چې کوم چراټ سیمنټ فیکټرۍ ته سره د هغوی معاهده ده او دغلته نه د خاکا کاڼې راوړي نو هغوی ته په لاره باندې باقاعده کندې واچولې. بیا یې د چراټ سیمنټ فیکټرۍ د کم آمد و رفت دی هغوی ته اطلاع ورکړه چې نن زمونږ علامتي هړتال دی او دا روډ بند دی دا علامتي احتجاج والی خو سبا نه به بیا ستاسو ګاډي مونږ د طاقت په زور بندو. نو مونږ ټوله ورځ په دغه علاقه کې تیره کړه او د دې باره کې مو معلومات وکړو. بنیادي خبره دا ده چې دغه خیسري او غیر چاپیره چې کوم دیهات دي دغه خلق د دې چراټ سیمنټ فیکټرۍ نه مخکې نه هم مایوسه دي او دا اوس چې کوم سچویشن شروع کیږي نو دې کې به نه صرف مایوستیا وي بلکې یو غټ ایشو هغه کریټ شو او د دې غټ ایشو کریټ کولو په شا د چراټ سیمنټ فیکټرۍ چې کوم منیجمنټ دی مونږ وختي تاسو ته نومونه لیکلي دي په دې ویډیوز کې هغه چې کوم مشران دي هغه یې اخیستي دي نو د هغوی مداخلت دی. ملک برادر دغلته غټه کمپني ده او د ډېر وخت نه د چراټ سیمنټ فیکټرۍ سره د دې علاقې مقامي خلکو باندې مشتمل دی او دوی سره کاروبار کوي. خو د تیر څه وخت نه د چراټ سیمنټ فیکټرۍ د منیجمنټ چې کوم دغلته ملازمین دي افسران دي نو هغوی لیز هولډر سره میلاو شول او د لیز هولډر په ذریعه باندې او د خپل چې کوم د هغوی اختیارات دي د دغه اختیاراتو په زور د مقامي خلکو هغه روزګار هم تباه کو د هغوی پیسې هم نیولې دي. دغه شیز د چراټ خیسري علاقې دغه خلق چې د هغوی په ملکیت کې لیزم دی د هغوی په قبضه کې د هغوی علاقه ده د هغوی ځمکې دي د هغوی کلي دي او دغه کې لار هم ده نو هغوی دې ته راپاڅول چې نه صرف لار بند که بلکې د علاقې چې کوم مین روډ دی چراټ سیمنټ فیکټرۍ هغې باندې هم رکاوټونه کېښول. علامتي ونه ووایي سبا نه به مونږ دلته کټونه اچوو څوک به نه پرېږدو او د هغوی مطالبه ده د خیبر پښتونخوا اعلی حکامونه د ضلعي انتظامیې نه او بیا د چراټ سیمنټ فیکټرۍ مالکانو نه چې دی د په دې باندې ایکشن والي او دا چې کوم ملازمین په چراټ سیمنټ فیکټرۍ کې لګیا دي د مقامي خلکو ترمنځ او د چراټ سیمنټ فیکټرۍ ترمنځ دومره غټ ایشو کریټ کوي چې هغه نتیجه خون خرابې ته رارسي نو دغسې خلق دی د فیکټرۍ نه صرف لرې کړي بلکې د دې خلاف دی تادیبي او قانوني کاروایي وشي. ډېر لوی مسله په دې علاقه کې جوړه کړې ده. زه ګڼم چراټ سیمنټ فیکټرۍ دغلته کې چې کوم د تیر 40 کالو نه
دی کاروبار کړی دی چراټ سیمټ فیکټرۍ مونږ د ټولې علاقې دوره وکړه نو متعلقه چې کوم لګېدلي ورسره کلي دي نو چراټ سیمټ فیکټرۍ د اربونو کربونو روپو روزګار دی او زه به ووایم چې دا ټول پاکستان بلډینګونه کو ورسره افغانستان هم بلډینګونه کړل او غیر چاپیره چې ورسره کوم لګېدلي کلي دي نو هلته د سکلو د اوبو فقدان دی هلته ګیس نشته بجلی نشته د هغوی د انفراسټرکچر چې کوم صورتحال دی نو هغه داسې دي چې لکه سړی د زرګونه کاله مخکې په زمانه کې اوسیږي نو خلق پریشانه دي خلق خفم دي چې مونږ مخکې نه د دې چراټ سیمټ فیکټرۍ د الودګۍ ښکار یو مونږ د دوی د ظلم هم ښکار یو مونږ ته دغسې کوټه چې کومه مونږ سره لیکلې ده د آیین او قانون تر مخه چې زمونږ په دی باندې کوم حق کیږي هغه هم نه ده راکړې د پنجاب نه او د صوبې یو ځای بل ځای نه خلک راغونډ کړي دلته کاروبار کوي مونږ ته پکې هغه کلاس فور هم نه میلاویږي او دې ته راغل چې هغه د بیلچه ګینټۍ او د ترانسپورټ کوم روزګار مونږ دې سره تړلی نو هغې نه هم دا مقامي خلک وښکل نو دا د مقامي خلکو پورې مقامي سیاستدانانو پورې او د مشرانو پورې دی پورې خندا کړې ده او زه ګڼم دا د دې چراټ سیمټ فیکټرۍ سره غیر چاپیره لګېدلو کلو مشرانو تم کنځل دي او د دې نوښار سیاستدانانو تم په مخ څپېړه ده او هغوی سپکاوی دی چې د هغوی په ضله کې دومره غټ ایشوم کریټ کیږي د هغوی په ضله کې حالت دې ته راځي چې وینې پکې تویږي دا لرې نه ده که دا صورتحال شروع وي نو په دې علاقه کې به بیا یو ځل وینې شروع شي او وینې به توی شي او بیا به دلته پولیس راځي او بیا به وروستو انتظامیه هم راځي نو د دې مخنیوی اوس داسې کیږي چې دا دواړه فریقین کینې او د دې دا مسله دا ایشو حل کړي او که دا ایشو حل نه شوه نو ما وختي هم ویلي دي چې دې ټایم کې د مقامي دیهات مقامي خلک او چراټ سیمټ فیکټري د خونخرابۍ په دروازه باندې ولاړه ده او په دلهیز ولاړه ده څه ټایم هم دا صورتحال دا چې کومه سروټ کې دی او دا انګار دی نو دې نه شعله جوړېدی شي او دا غټه لمبه د دې نه شروع کېدی شي او هغه اور مړ کېدل به هم بیا ټایم علي او د هغې نقصان به هم زیاتي نو پکار دا دی چې مقامي سیاستدان مقامي انتظامیه د دې خلقو له مقامي خلقو له د دغې مافیا نه به زور شمشیر دا حق والي